نن سبا زیاتکر داسې کشران دي چې هغه د مشرانو عزت نه کوي. دغه شان دي ځینې داسې بچي دي چې د خپل مور و پلار عزت نه کوي. دا نن سبا ډېر زیات شوي دي. د څه د وجې نه زیات شوي دي چې مور و پلار والا دغه تربیت نه یې ورکړی. بل لا چې دا د دې حق جوړېږي چې دوی والا داسې تربیت ورکړي چې سبا ورځې دغه ماشوم چې دی د دې عزت کوي. موږ ورته خوشحالېږو چې غلط کار کوي، نو په دغه وخت کې ورته موږ خوشحالېږو، ځکه چې هغه لږ ډېر د خبر شي په دغه وخت کې چې هغه کنځل کوي، چې موږ ورته خوشحالېږو چې هغه پردی مشر هم کنځي او موږ چې دی په خپله باندې هم کنځي. نو کوشش کوو چې خپلو بچو له صحیح تربیت ورکوئ. بل چې ستاسو ماشوم لږ د پوهې شي او ستاسو سره ګرځي، نو دته د مشر کشر تمیز چې دی په دغه وخت کې ښوولی کېږي. که دی ستاسو سره یو ځای ته لاړ شي او هلته ستاسو سره یو مشر میلاو شو یا همزولی میلاو شو، نو دته باید ته ورسره هم لاس میلاو کوه، سلام ورسره کوه. نو په دغه وخت کې دی تربیت چې دی دا اخلي. که په دغه وخت کې ورته تا دغه تربیت ورنکړو، نو دی په راروان وخت کې چې دی بیا ستا هم عزت نه کوي او د بل مشر هم نه کوي. بل لا اکثر ځینې داسې کشران دي چې هغه مشر ته چې دی ځای نه پرېږدي. د څه د وجې نه پرېږدي چې هغه له دغه تربیت نه ورکړی شوی. هر کله چې ستاسو کشر ناسي، نو تاسو ورته دا ښونه ښیئ په دغه وخت کې، وایي ته پاسه او د مشر ته چې دی دا ځای پرېږده. چې دغه شانتې ورته ته ووایې، نو دی چې کله لوی شي، نو دی بیا ټول عمر له چې دی مشرانو ته ځای پرېږدي، د مشر چې دی دا عزت کوي. که تا ورته دغه ونه ښوول او دی د پردي مشر عزت نه کوي، نو بیا د خپل مشر هم عزت نه کوي، د خپل مور پلار چې دی هم عزت نه کوي. د څه د وجې نه کوي چې تا ورته د پردي مشر چې دی عزت نه یې ښوولی. نو په دغه وخت کې دا ماشوم چې دی تربیت علي او ستاسو دا حق جوړېږي چې تاسو خپلو بچو له چې دی صحیح تربیت ورکوئ. او نن سبا زموږ په معاشره کې دا کارونه چې دي ډېر زیات شوي دي چې یو مشر به ولاړي او کشر به دغه شانتې په کرسۍ ناستي، کرسۍ چې دا مشر ته نه پرېږدي. دغه شانتې ځینې پکې داسې دي چې مشرانو ته په نامه باندې اخلي، لکه د هغه چې څه نوم وي هغه نوم ورته اخلي. نو دا هم د وړوکګڼ نه چې دی دا تربیت اخلي. ځکه که د هغه مشر ورور چې هغه ته دی د ادب نوم اخلي، دغه شانتې مشر خور چې هغه ته د ادب نوم اخلي، نو دی بیا د نورو مشرانو نوم چې دی هغه په خولې نه اخلي، هغه ته به د ادب نوم چې دی دا به اخلي. نو ډېر داسې کشران دي چې هغه مشران ته هم په نامه باندې اخلي. ځینې داسې کشران دي چې هغه مشران ته چې دی ځای هم نه پرېږدي. نو خپلو بچو له صحیح تربیت ورکوئ. بل لا که ستاسو د یو کس سره نه لګي او تاسو په هغه پسې بدې ردې وایئ، نو د خپلو بچو د مخې مه وایئ. که تاسو دغه وایئ، نو سبا ورځې ستاسو دغه بچی چې دی دی به هم بدې ردې ستاسو د مخه وایي، او بیا چې کله تاسو کمزوري شئ، نو په آخره کې به دی بیا تاسو ته بدې ردې وایي. ځینې کسان وایي زموږ بچي چې دی زموږ عزت نه کوي. نو د دې د وجې نه ستاسو بچي ستاسو عزت نه کوي چې تاسو هغو ته دا طریقه نه یې ښولي. چې تاسو ورته طریقه وښوله د نورو مشرانو، هغه به سبا ورځې چې دی ستاسو به عزت کوي. دغه شانته که تاسو ورته کنځل بدې ردې ښیئ، نو په آخره کې چې دی هغه به په تاسو پسې چې دی راګرځي. نو دا د مور و پلار حق جوړېږي چې خپلو بچو ته صحیح تربیت ورکړي. نو نن سبا زیاتکر زموږ په معاشره کې دا کارونه چې دي سیوا شوي دي. نو خپلو ماشومانو له چې دی په وړوکالي باندې چې دی صحیح تربیت ورکوي. که په وړوکالي یو صحیح تربیت ورنکړو، نو په لویوالي باندې چې دی بیا یو کس چې دی تربیت نه اخلي، هم دغه شانتې به چلیږي او په آخره کې چې دی به په تاسو پسې راګرځي.